بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے الدرس السابع عشر ولسم درس کې دریم نمبر سبق ته او د کتاب د سر نه یو کم اتیا نمبر سبق ته 79 نمبر سبق هم دی. نن به موږ طویله قصیره متوسطه د مؤنث چې کوم صفتونه دي هغه به استعمالو. طویله معنی د اوږده، طویل د مذکر د پاره استعمالیږي او طویلتون د مؤنث د پاره استعمالیږي. قصیر د مذکر د پاره استعمالیږي، قصیرتون د مؤنث د پاره استعمالیږي. متوسطون د مذکر د پاره استعمالیږي، متوسطتون د درمیانه د مؤنث د پاره استعمالیږي. خجی دلته موږ له جملې راکړې دي وای هذه د مذکر د پاره هذا راځي چې نږدې وي در سره. هذا معنی د دا قلم قلم دی. اوس که دا ونه ده کنه نو ته به ولا بیا هذه استعمالې بوټی وي ونه نو هذه شجرة طویلة. هذه معنی ده دا شجرة موصوف طویلة صفت اوږده ونه ده. هذه دا شجرة طویله اوږده ونه ده. شجر ونې ته وایي، طویله اوږدې ته وایي. هذه دا شجرة طویله اوږده ونه ده. شجرة طویله، طویلتون دی عرب دا ګول ته ها ساکنه وای. شجرة طویله دا اوږده ونه ده. هذه شجرة قصیره، هذه دا شجرة قصیره وړه ونه ده، لنډۍ ونه ده. هذه دا شجرة قصیره، شجرة موصوف، قصیرة ولا صفت لنډۍ ونه ده. اول به د صفت معنی کې، رستو به د موصوف معنی کې. شجرة موصوف ته د معنی به رسته کې او قصیرة صفت ته د معنی به مخکې کې. نو هذه دا شجرة قصیرة وړه ونه ده یا ورکوټې بوټی دی. وهذه او دا متوسطة عرب وی متوسطه. وهذه متوسطه او دا درمیانه ده، دا درمیانه ونه ده، درمیانه ده. وهذه او دا متوسطه درمیانه ده. اوس د جومات یو مناره ده، غټه مناره ده، نو مونږ ورته مناره وایو، عربی کې ورته مناره وایي، مناره. هذه دا مناره طویله اوږده مناره ده. مناره طویله اوږده مناره ده. دا مناره موصوف او دا طویله ورله صفت دی. نو اول به موږ د دې طویله معنی وکړو اوږده او وروسته به د دې موصوف معنی کوو مناره. نو دا هذه دا مناره طویله دی، لیکلی کېږي داسې، ویلی کېږي داسې. مناره طویله اوږده مناره ده، اوږده مناره ده. د جومات کې کوم منارې وي که نه دي نو هغه یادوي. هذه دا مناره طویله اوږده مناره ده. هذه دا مناره طویله اوږده مناره ده. هذه دا مناره قصیره، مناره قصیره دی وی به قصیره. هذه دا مناره قصیره. ٹھیک شوه. نو دا مناره بیا موصوف دی او قصیره ورله صفت دی. نو د قصیره د صفت معنی به مخکې وکړي وړه او مناره مناره ده. هذه دا اول به د هذه معنی کې او بیا به پسې د قصیرة رستو به د مناره معنی کې. هذه دا مناره قصیره، مناره قصیره وړه مناره ده. ٹھیک شوه. وهذه او دا متوسطة درمیانه ده. وهذه او دا متوسطه درمیانه ده. ٹھیک شوه جی. دلته کې درې منارې را کړې وي. فرض کا دا مناره ده، دا وړه مناره ده، بیا د دې نه لږه غټه ده. دا درمیانه شوه او بله ورسره غټه ده. دا اوس سره درې منارې دي. یو دا مناره طویله ده، اوږده مناره ده، اوږده. یو مناره متوسطه ده، درمیانه. او یو مناره قصیره وړه یا ورکوټې مناره.
ٹھیک شو جی. نو هذه منارة قصيرة دا وړه مناره ده، وهذه او دا متوسطه درمیانه ده. ٹھیک شو جی. بل وی هذه دا بنت طویله اوږده جینۍ ده. اوږده دا بنت دا موصوف ته، طویله والا صفت ته، نو اوږده جینۍ ده، اوږده جینۍ ده. هذه دا بنت طویله اوږده جینۍ ده. هذه دا هذه معنا ده بنت قصيره وړه جینۍ ده، لنډۍ جینۍ ده یا وړه جینۍ ده. هذه دا بنت قصيره وړه جینۍ ده. وهذه او دا متوسطه درمیانه ده. درې جینکۍ دي، درې جینکۍ دي. دا واخلې ده. نو هذه بنت طويله وهذه متوسطه وهذه بنت قصيره. ٹھیک شو جی. نو دا چې یو ډېر اوږده ده، یوه درمیانه ده، یو بالکل وړه ده. نو دغه شانتې وایي هذه بنت طويله وهذه بنت قصيره وهذه متوسطه. ٹھیک شو. دا درې جینکۍ دي. هذه بنت طويله وهذه بنت قصيره وهذه متوسطه. ٹھیک شو. ها اوس استفهامیه جملې، استفهامیه معنا سوالیه جملې، سوالونه یې رانه پکې کړي دي. استفهامیه دی. حمزه مونږ هغه ضروري قاعدو کې ویلو چې یو حمزه د استفهام دپاره سوال دپاره راځي، یو حل استعمالیږي. نو ته چې که حمزه استعمالې او که حل استعمالې، نو دلته کې ګورئ هذه آیا دا شجرة طویله اوږده ونه ده؟ آیا دا اوږده ونه ده؟ کیا یہ لمبا درخت ہے؟ کیا یہ لمبا درخت ہے اردو کې وایي. او په پښتو کې مونږ وایو آیا دا اوږده ونه ده؟ آیا دا اوږده ونه ده؟ نو جواب ورکوي لا نجي بلکې هذه متوسطه بلکې دا درمیانه ده، دا درمیانه ده. اوس دا خو نږدې وه، هذه وه. اوس لرې ده یوه ونه، ډېره لرې ده. نو هغې ته اشاره کوي. اتلکه آیا هاغه معنا ده آیا، او تلک معنا ده هاغه. آیا هاغه منارة طویله اوږده مناره ده، اوږده مناره ده، لرې یوه مناره ده. نو هغه تپوس کوي د یو کس نه آیا هاغه اوږده مناره ده؟ اتلکه آیا هاغه منارة طویله اوږده مناره ده؟ نو هغه جواب ورکوي نعم او جی تلک هاغه منارة طویله اوږده مناره ده، منارة طویله اوږده مناره ده. بیا د یوې جینۍ نه تپوس کوي انتې الک دپاره انته استعمالیږي، مذکر دپاره انته استعمالیږي چې مخې ته دې ناست وي، هغه ته به وایي ته، نو انته. او که ښځه وي، ماشومه وي او مخې ته دې وي او هغې نه ته تپوس کوې، نو هغې ته به وایي انتې ته. ٹھیک شوه. نو انتې معنا ده آیا، انتې ته، یا فاطمه تو ای فاطمه، قصیرتن وړی، ای فاطمه آیا ته وړی؟ فاطمې نه تپوس کوي یا فاطمه تو انت قصیرتن آیا ته وړی؟ ای فاطمه آیا ته وړی، ورکوټې لنډۍ؟ هغه جواب وکوي لا نجي بلکې انا زه متوسطه درمیانه یم. لا بل انا متوسطه. اوس بیا د حل سره تپوس کوي. دا درې ځای کې د حمزه سره تپوس وکړو، حمزه استفهامیه. اوس د حل سره تپوس کوي، د حل سره تپوس کوي. حل مانم د آیا، اردو کې وایي کیا. حل زمیلتو کې آیا د یوې جینۍ نه تپوس کوي آیا ستا سهیلي ملګرې، آیا حل زمیله چې دی که نه زمیلتون، دا جینۍ ملګرې ته وایي، جینۍ. الک ملګري ته زمیل وایي، زمیل دوست ته وایي. او چې سهیلی وي، سهیلی ملګري، جینۍ ملګري وي، هغې ته زمیلتون وایي. نو هل زمیلتو کې یوې جینۍ ته وایي آیا ستا هغه جینۍ ملګرې چې بله جینۍ ملګرې ده، هل زمیلتو کې آیا ستا هغه ملګرې سمینتون موټی ده، غټه پیړه ده. هل زمیلتو کې سمینتون یعنی سمینه. هل زمیلتو کې آیا ستا ملګرې سمینه موټی ده، پیړه ده؟ هغه جواب وکوي نعم او جی هي هغه، یعنی هغه ملګري طرف ته اشاره کوي چې هغه سمینه موټی ده، غټه ده، پیړه ده. اوس بیا تپوس کوي هل
زینب طویله هل زینب طویله آیا زینب اوږده ده هل زینب طویله آیا زینب اوږده ده جواب ورکوي نعم او جی هي طویله هغه اوږده ده هي معنی ده هغه د مذکر سړي دپاره هو راځي دلته کې بره به استعمال شوی وي هغه مخکې د هغه کم د مذکر جملې وي هغې کې استفهامیه وي هغې کې استعمال شوی و نو د سړي غایب دپاره هو راځي او د ښځې غایبې دپاره هیه راځي هیه معنی ده هغه مؤنثه طویله اوږده ده ٹھیک شو بس دلته کې دا سوالیه هم ختمې شوې اوس لاندې یو جمله یې لیکلې ده وایي نعیمه د یوې جینۍ نوم دی نعیمه د یوې ماشومې نوم دی نعیمه چې ده طفلة ذکیة جمیلة طفله ماشومه ده دا موصوف شو او ذکیة ورله یو صفت شو او جمیلة ورله بل صفت شو نو دا وایي نعیمه عقلمنده ذکیة معنی ده عقلمنده او جمیلة معنی ښایسته او طفله ماشومه ده ٹھیک شو نو اول به دا موصوف د دې صفتونو ترجمه وکړو دا د اول د دې صفت بیا د دې صفت او وروسته به بیا د دې موصوف مونږ دغه کوو معنی کوو اول به ووایو نعیمه طفلة ذکیة جمیله نو مونږ وایو دا صفت اول دی دا دویم جمیله صفت ثانی دی ذکیه صفت اول دی او جمیله صفت ثانی دی دویم صفت شو ٹھیک شو او دا طفلتون چې دا موصوف طفلتون ماشومه ده ٹھیک شو نعیمه چې دا نعیمه دا د ماشومې نوم دی نعیمه طفلة ذکیة جمیله جمیلتون دی جمیله ووایه طفلة ذکیة جمیله عقلمنده ښایسته ماشومه ده عقلمنده ذکیة عقلمنده او جمیلة ښایسته او طفلة ماشومه ده ٹھیک شو نعیمه عقلمنده او ښایسته ماشومه ده نعیمه عقلمنده او ښایسته ماشومه ده دا نعیمه دا ماشومې نوم دی ښه او طفله ماشومې ته وایي او ذکیه او جمیله ذکیه عقلمنده او هوښیاره او جمیله ښایسته و امها او د هغې مور د دغې نعیمې مور و او مور ها د دغې نعیمې ها معنی د هغې و امها او د هغې مور د دې نعیمې مور یادوي و امها او د هغې مور امرأة شریفه امرأة موصوف شریفه ولا صفت شو امرأة ښځه او شریفه معنی ده شریفه نیکه صالحه و امها او د هغې مور امرأة شریفه ښځه ده و امها او د هغې مور امرأة شریفه ښځه ده ٹھیک شو نو دا شریفه صفت دی د ده به مخکې معنی وکړي امرأتون به وروسته معنی وکړي شریفه ښځه ده نو دا زمونږ د الدرس السابع عشره سبقونه ختم شو انشاءالله دې نه پس وروسته درس کې به د چې کوم مونږ دا سبق ویلو الدرس السابع عشره 18 سبق د دې تمرین به انشاءالله حل کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام